پکار دا چې په پاکستان کې نن 200 روپۍ پټرول ارزان شوی وي او ورسره ماسخوتن له وزیر اعظم صاحب د قوم نه معافي هم غوښتې وي. د هغې یو وجه ده کله چې د ایران او د امریکا جنگ شو او د هغې نه بعد سټریټ آف هرمز بند شو، نو د هغې نه بعد په پاکستان کې په ټوله دنیا کې په 2م نمبر په پاکستان کې تر ټولو سیوا تیل ګران شول. حالانکه په دغه ورځو کې د جنگ په ورځو کې به هم مونږ دا کریډټ اغستو چې اوله پاکستان جنډه چې ایران ویلي نو سلام ورته وکړي او په سټریټ آف هرمز کې زمونږ جازونه نه دي بند شوي، هغه را روان دي. خو بیا ځینې خلکو دا دغه وکړو چې سیبه په انټرنیشنل مارکیټ کې تیل چې دي نو هغه ګران شول، نو د دې وجې نه مونږ ته ګران میلاویږي. نو اوس په موجوده ټایم کې خو په کار دا ده چې کم از کم چې دغه خوشخبري میلاو شوه ټرمپ صاحب چې د ټولې دنیا چودري دی هغه اعلان وکړو او هغه وایي چې اوس به فری شپینګ کیږي تھرو سټریټ آف هرمز. نو بیا خو په کار دا ده چې اوس په پاکستان کې کم از کم دغه حتم تایي دا خبر چې په لته وایي که نه صاحبو چې څلور ها چې ګرانول دي نو 200 روپۍ دي فی لیټر ګران کو چې اوس یې ارزانې نو څلور روپۍ. او په هغې کې پکې بیا مریم بیبي پکې مونږ ته دا ډرامه وموکړي چې هله نواز شریف صاحب وایي چې نه زه د قوم په سر دونه بوج نشم دغه کولی او هغه ډوډۍ مو نه خوړه. نو اوس هغه ډوډۍ دی اوس وخوري خو لکه قوم ته دی دا پټرول چې کوم دی دا ارزان کي. بله خبره دا د مشیران دي او وزیران دي نو دغه په کار ده چې هغې ورته ووایي چې صاحبه تا چې هغه کوم پټرول ګران کړي وو هغه اوس دغه بټن راښکته کول غواړي. نو یعنې د 266 روپۍ نه دغه لیټر ختلی شوی دی او اوس مهال نن ورځ لا هم په 373 دی. نو هغه خبره ده که نه چې د مریم پاپا چې کوم دی نو هغه خو په دې باندې خفه شوی او ډوډۍ نه وه خوړلې چې کله پټرول ګران شول. نو اوس دا چاچا ته ویل غواړي چې صاحبه دنیا کې حالات برقرار شول، اوس ته دغه پټرول چې کوم دی نو دا راښکته که او 266 روپۍ ته یې صاحبه راوله. ها په دې کې چې دا اضافي کمې پیسې دي دغه مونږ په دې باندې پوه یو چې دغه هم د تیلو نړیوالې منډای ته د تیلو د اغستو دپاره نه دي تللي، بلکې مونږ ته دا پته ده چې د تیلو په 1 لیټر باندې اوس دا مهال 142 روپۍ تاسو د پټرولیم لیوي په مت کې د 1 لیټر په سر باندې اخلی او د هغې نه تیر کال 1200 ارب روپۍ تاسو د خلکو د جبونو نه ایستي دي. نو او بیا بله خبره زه تاسو له درکومه چې دا اوس بله ورځ کوم بجټ پیش شو نو په هغې کې هغه 1200 ارب روپۍ په ځای ټارګټ کېښودو 1727 ارب روپۍ. نو صاحب اوس کو په نړیواله منډای کې پټرول ماینس تم لاړ شي لای ماینس ته دا چې هم د پټرول در کې هم سره ټاپي در کې نو هم با دا چې دیو دا کم هدف کې خو دی لکه اوس د 142 روپۍ فی لیټر د وجې نه 1200 میلاو شوي نو دا 180-200 روپۍ خو به تاسو خامخا ورکوئ ولې چې دا د حکومت په کار دی. نو دغه خبره ده چې لکه دغه سیس ته به اوس د مریم پاپا او چاچا دواړه به ورته ګوري. ښه یو بل خبر تاسو له زه در کومه چې رایټ ناو موجوده ټایم کې ګورئ په تعلیم باندې پاکستان څومره خرچ کوي د یو کس په سر باندې د یو کال $25. انډیا څومره خرچ کوي $114 د یو کس په تعلیم باندې پر کیپټا ان ایجوکیشن. چاینا څومره خرچ کوي $425. نیپال مونږ وایو که نه چې دا زمونږ د مقابلې هم نه دی، نیپال $55 خرچ کوي، پاکستان بیا تاسو ته وایم $25. بنګلادیش په شانتي ملک $56، سریلنکا $78. بیا کو صحت ته مونږ وګورو په صحت کې پاکستان د یو کس په صحت باندې سالانه څومره خرچ کوي $30. انډیا څومره خرچ کوي $85، $85. چاینا څومره خرچ کوي $763. نیپال څومره خرچ کوي $84. زمانه بیا هم د هغې $54 سیوا خرچ کوي. بنګلادیش $53، سریلنکا $134 او بوټان $162. دا بوټان او بنګلادیش خو موږ داسې حسابو چې دا چېرته کې زموږ د دغه خبره د فاټا برابر ملکونه دي، خو هغې هلته کې څومره خرچ کوي او دلته زه څومره خرچ کوم.